نو بیا په دې پسې دریم نمبر کې به معاملات دي. معاملات دي د حلال او د حرام مسلې دي. دا حلال دي، دا حرام دي، دا خورا، دا مخورا، دا کوا، دا مکوا. حرامو کې خلق مبتلا دي. معاملات ټول د حرامو دي. زمینداری د حرامو ده، دکانداری د حرامو ده، نوکری د حرامو ده. عبادت پہ کوي، منځ پہ کوي او زکاتونه ته ور کوي، خیراتونه ته ور کوي، یو عمل هم د الله په دربار کې نه دی قبول. حدیث کې راځي د الله رسول یو ورځ تذکره وکړه، د یو سړي تذکره وکړه چې یو سړی به حرم ته راغلی، پیاده به راغلی، اشعث اغبر چې د هغه یخته به ګډوډ شوي، په بدن باندې به ګرد و غبار دوړې لګېدلي د سفر د وجې نه. بیت الله ته به راغلی، هلته به طوافونه کوي او دعاګانې به کوي، وایي به یا ربي یا ربي، الله زما دا دعا قبوله کا، زما دا دعا قبوله کا. د بره نه ورته آواز کېږي، ای زما بنده، ما کلو حرام و مشربو حرام و ملبسو حرام. زما بنده ستا خو د خوراک د حرامو دی، ستا سکات د حرامو دی، تا چې را کم احرام اغوستی دا د حرامو دی. وغذیه بالحرام، ستا ټوله پرورش ستا په حرامو شوی دی. فانا یستجاب لذالک. نو بنده زه ستا د طواف څنګه قبول کم، زه ستا د حج څنګه قبول کم، زه ستا د دعا څنګه قبول کم؟ په حرامو کې مبتلا دی، دی منځونه کوي. دا ولې مبتلا دی؟ یا معاملات پیژني نه، دی د حلالو د حرامو مسلې پیژني نه. چې کوم ځای کې پیژندلی کېدي هغه ځای ته دی ورتلو نه. په جومات کې پیژندلی کېدي، په مدرسه کې پیژندلی کېدي، د قرآن په درس کې پیژندلی کېدي او د هغې نه خو دی لرې پاتې شوی. لکه هر سړي ځان له کار کتلی دی. دکاندار وایي زه دکاندار یم، زمیندار وایي زه زمیندار یم، زما کار شته هلته. ورته وایي لکه درس ته کښېنه، جي وزګار نه یو پټي کې ګوړ. دکاندار ته درس لراشه، یاره جی گاهک راغلی دکان زما کار دی، وزګار نه یم. او نوکر خاصم سا روزي او ماښام راځي، دیاړي مار ځان له نه دی وزګار. چا دا ونه وي چې دام یو کار دی. ایمان زده کول دا زما یو کار دی، عبادات زده کول دا زما یو کار دی، معاملات زده کول د حلال او د حرامو مسلې پیژندل دام زما یو کار دی. هغې د وجې نه دی په حرامو کې مبتلا دی. ښځه ورته وایي راوړه، که د حلال وي که د حرام وي. کله چا پې سټ ماته، که څوک د مرۍ د طرفه حلالی، که د سټ د طرفه حلالی، ماله جامې والا، ماله دا وکه، ماله دا وکه. نه، خاوند ته ووایه وایي زه به ګزاره کومه، کمزورې جامې به اغوندمه، لږه به خورمه، سپوره به خورمه، خرابه به خورمه، نه به اغوندمه، زړې به اغوندمه، خو چې حرام را پسې رانه وړي. او دا خاوندان په حرامو باندې چې اخته کړه، دا د ښځو د رواجونو اخته کړه. هلته د هغې رواجونه دومره دي، غم خادۍ دومره دي چې خاوند هغه نشي پوره کولی په حلالو کې. هغه وایي یاره شرمۍ مې، راشه حرامو ته ګوتې واچوه. د الله خاطر وکئ. زنانو ته وایم د رسمونو نه قلار شئ، د رواجونو نه قلار شئ، د الله د رسول ساده زندگی راوالی. پای کې حیا ده، پای کې عزت ده، پای کې ستا د مال عزت حفاظت ده، پکې پای کې ستا عزت ده، ستا د خاوند هم پکې عزت ده. خاوندان هم ستړي کړه. نن پلاني ځای ته ځم او دړۍ چینی به وړم، ته پلاني د لیکوجدن ده ماله جامې وکه، تا خو بل ورځ جامې کړي وي. نه، دا خو ما اغوستې وي یو ځل، ماله داسې جامې واله چې زه نوې جامې چې زه پکې غم له دوی جامې کوي. نو غم له سړی مړ شلو وي، پلانې مړ دی، مونږ جامې ورته نه دي جوړې کړي. دا خاوندان دا د ښځو رسمونو رواجونو تباه کړه. غریب په مسافرۍ کې په اخر د مسافرۍ نه جنازه راشي. دا ولې؟ دا ستاسو د رسمونو. مونږ د رسول الله اسلام زندګۍ ته وګورو، د رسول الله اسلام د بیبیانو زندګۍ ته وګورو، د رسول الله اسلام د نورو زندګۍ راوالو. قرآن وایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. مونږ به بار دنیا ته نه ګورو، پیشن دی موبایل کې رااله او پلانې کړي دي او پلانې کړي دي. ما نه، زمونږ دپاره ماډل
هغه رسول الله دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی زمون ماډل دی. دا نوې ما چې نوې جامې ما غوندي، قیمتي جامې ما غوندي، د چا وس کیږي. رسول الله السلام وی چاله چې الله مال ورکړي فلیرا علیه اثره، داغي اثر دی پخکار شي، خو رسمونه مکوي، رواجونه مکوي. ساده زندگی چلو الله وس ورکړي د شریعت مطابق هغه په ځان خرچه کولای شي، په کور خرچه کولای شي، په بچو خرچه کولای شي. وس کیږي چاله هدیه وړي، چاله تحفه وړي، ویسا. خو چې وس نه کیږي، تا ته خپل خاون معلوم دی چې زما د خاون د ورځې دیاړي 1000 روپۍ ده او ته هرې کوژدن لا دړۍ چینی وړي. دړۍ چینی ګورې چې بس خو دي. یو مولان دغه نه خبر د ریټونو نه، یو ښځې د ریټونو نه خبر. ځکه مولانو له خو الله ورکوي او ښځې او خاوند ته وایي راوړه، هغه د دې نه خبر چې دا ګران دی که ارزان دی. نه بس ستا د یوې کوژدنې د دړۍ چیني لکه په یو دیاړي به هغه د دې لپاره کوي. بیا به بله ورځ ته د چا تپوس لځي، تپوس لځي هم دړۍ چیني وړي. د چا که ماشوم شوی هم دا رسم به دړۍ چیني به هلته وړي. دې نه قلار شئ. خاوندان ما مجبوره کوي حرامو ته چې ستا خاوند حرام شروع کی، وی مال حلال راوړه، لګه دي سپوره دي خو چې حلاله. په دنیا کې د چا سره سیالي مه کوئ. پلانۍ دا جامې اغوستي، پلانۍ چې کومه جوړه اغوستې ده زه به د هغې نه قیمتي اغوندمه. نه، په دنیا کې سیالي مه کوئ، په دین کې سیالي وکئ. نن چې دا د کومو بناتو، د کومو جنکو، د کومو زنانو د مشکات ختم دی، د دوی سره سیالي وکئ. وی دی مشکات وي، دی علم دی ځای ته راورسو، زه به علم کومه، زه به په خپلې لور باندې علم کومه. په دې کې پکې سیالي وکئ. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سیالي په دې کې پکار ده چې په کم شي کې د سیالۍ حکم دی، په هغې کې موږ سیالي نه کوو. په دین کې د یو بل سره سیالي وکئ. فاستبقوا الخیرات، د یو بل نه د دین په کارونو کې مخکې والی وکئ. نو دریم نمبر مونږ ته شریعت معاملات ښیي. نو څلورم نمبر مونږ ته